نن د اسلامی میاشتې د ذوالحجې 14 تاریخ دی. د ذوالحجې د 18 تاریخ باندې د اهل اسلام یو عظیم لیډر جانشین مصطفی داماد رسول امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ په 18 ذوالحجې باندې انتهایی بے دردی سره شهید کړی شوی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سلسله نسب کې په 5م پشت کې ملاویږي. هغه داسې محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف دا 15 سلسله نسب دي. بده عبد مناف کې عثمان غنی رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سلسله نسب ملاویږي. عبد مناف د دې مشترک نیکو. عبد مناف دو زامن وو، یو توي عبد الشمس او د عبد الشمس کم اولاد او د بنو امیہ ویل کېږي، او یو وو هاشم، د هاشم چې کم اولاد او د بنو هاشم ویل کېږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هاشم په اولاد کې د ځکه وته هاشمی وای. عثمان غنی رضی الله عنه د عبد الشمس بن عبد مناف په اولاد کې دی، نو دته د دې قبایلو ته بنو امیہ ویل کېږي. په دغه طریقه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د دې سلسله نسب ملاویږي.